لسم د شعبان شپه کله ده؟ دا اوس 2026 سنه ده او دا د جنوري میاشت او اخري تاریخونه دي. نو آیا د شعبان المبارک د 15 شپه کله راځي؟ نو دا یاد ساتئ د شعبان المبارک 15 شپه هغه د فروری د میاشتې 2 تاریخ د پیر ورځ او د 9 شپه د 15 شپه ده. او بیا د 9 ورځ د 15 ورځ راځي. نو د 9 په شپه عبادت پکار دی او د 9 په ورځ روزه نیول پکار دي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا كانت ليله النصف من شعبان کله چې 15 شپه د شعبان راشي د ابن ماجه روایت ده فقوموا ليلها مبارک فرمای دا شپه د خدای په بندګۍ او عبادت کې تیر کړئ. قوت القلوب یو کتاب دی هغه لیکي او د دې کتاب نه نقل بیا فتاوی رضوی کړی دی امام احمد رضا خان صاحب اعلی حضرت صاحب رحمه الله په ووم جلد کې فرمای چې دا شپه شوګیر کول یو مستحب عمل دی او قوت القلوب لیکلی دی چې په کال کې 15 شپې شوګیر کول عبادت کول محمود مستحسن او مستحب عمل دی یو محمود کار دی یو نیک کار دی دا د نیکانو معمول پاتې شي یو پاغي کې د 15 شپه د شعبان ده. نبی علی السلام مبارک فرمای فقوموا ليلها تاسو د شپه د خدای په بندګۍ کې تیر کړئ. قوت القلوب لیکلی دی په دې شپه باندې د بعض مشایخو د اسلاف طریقه دا و چې هغه بسل رکعات نفل منځ کولو په هر رکعت کې باغی سورۃ اخلاص لزل به لستلو نو په سل رکعاتو کې چې هر رکعت کې سړی لزل قل هو وي دا 1000 مرتبه قل هو شو دا بهترین عمل دی. نو باید چې موږ تاسو د خپل اسلاف په طریقه لاړ شو. نبی علی السلام مبارک فرمای فقوموا ليلها اشمد الله په بندګۍ کې تیر کړئ وصوموا يومها او د ورځ تاسو بیا روزه ونیسئ که چاته خدای واستاقت ورکړي عذر شرعي نه لري بیمار نه وي نو در روان نه په ورځ باندې 3 فروری باندې روزه خامخا ونیسئ 2026 د 3 فروری په دې باندې روزه ونیسئ. بیا د الله محبوب فرمای فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا رب کریم نزول فرمای دغه شپې د نور پر وطن نه پس د اول اسمان د دنیا ته اوس نزول د باری تعالی د شان مطابق دا نه چګینه داسې نزول چګینه حرکت پغی کې راشو د یو حال نه بل حال ته وړي نه دغه کیفیت سره نه بلکې صفات د باری تعالی د صفات د مخلوق مماثل او مشابه نه دي. هغه څنګه د الله تعالی د شای نشان مطابق نزول دی هغه الله تعالی نزول فرمای. نبی الله تعالی د اخوانه حاتف کیږي الا من مستغفر فاغفر له څوک بخنه غختون کې نشته چې موږ ورته بخنه وکړو او څوک رزق طلب کوون کې نشته چې موږ له روزي ورکو او څوک بیمار نشته د امتحان او بمصیبتونو راګیر انسان او بیمارو مصیبتونو کې چې موږ ورته عافیت ورکو الا کذا حتى يطلع الفجر تر دې چې سبا داخل شي. نو دا مختصر معمولات په دغه شپه باندې د نیکانو قبرستان ته لاړ شي که دغه شپه د نیکانو د اولیاء او د خو خلکو د علماء او د اهل الله په مجلس کې تیر کړل شي دا بهتره ځکه ده چې بیړ او جمع انسان ته همت ورکړي ځان نه چې سړی یو څو رکعات منځو کې یا څو آیات یا څو سورت تلاوت کې یا یو سپارت بیا تنګيږي خوب هم پته راځي او چې کله په جمع کې انسان ناشتي په ډله کې ناشتي نو دا بیړ او ډله د انسان ته همت ورکړي. نو کوشش وکړي چې د اهل الله مجلس ولټوي په دې شپه باندې او هغه کې ناشته وکړي د خپل مشرانو او اسلاف قبرونو ته لاړ شي په نیت د زیارت قبور باندې چې مسنون عمل دی او د عبرت حاصلولو لپاره او د خپل مردگانو ته د دعا د مغفرت کولو لپاره د قبر ته لاړ شي. دا شپه په شوګیره کې سنا صحیح شوګیر تیر کوي او په سبا روزه